نعمت ہو ظاہر کے پا نبی علیہ السلام و داغا پا صحابہو و داغی و پا واسطہ پا منگم دا اللہ الوی احسان دے. پا سلورم ہجرے کے یا پینزم ہجرے کے علماء پا کے لگے اختلاف لری. د شوال په میاشت کې د مکې مشرکانو په مدینه منوره د یو مضبوط حمله اراده وکړه او دې حمله کې د مسلمانانو ټول دشمنان شامل وو. مدینه کې چې کوم يهوديانو او پیغمبر علیه السلام وشړل بنو نذیر داغي مشران او د خیبر د يهوديانو مشران لاړل او د مکی مشرکانو سره لوزونه وکړل چې راشه په مدینه ملو کې تاسو به د مکې نه راشه مونږ به در سره په مدینه کې چې د مونږ کوم یهود مرګري دي بنو قریظه هغوی به د سره مرګري کو او دا مسلمانان ختمول غواړي چې دا ختم کو. دی یهودیانو چې کوم مشر و چې دا کوم مکې ته تللی و د هغه نوم حویی ابن اخطب و او بل یو کافرو کنانه ابن الربیع دا دواړه لاړل. د مکی مشرکان هم زړه کې د مسلمانی دشمنو خو دوی او پارول او روچته کړل او دا ډاډې ورکړه چې تاسو مرسته مونږ هم مرسته کوو او نورم د لمرګری ګورو. نو د مکی او د مدینه په میانس کې قبایلی خلق اوسېدل غطفانیان وته وي دی با پا اجرت مڑی کول اجرتی قاتلانو او کدا چابا جنگ والا بدماشانو تاجت راغی نو دی لبلالل پیسے وی ورکلی دی با بدماشان ورکل ناس دیلو دا یا دا یهودیانو مشران لالل اغی غطفانیانو پسے او اغیتے وی چه تاسم دا مکی مشرکانو سر ادرے گئے دین ستاسو دا غیو دی مسلمان پا شریک دشمن دے کہ دا مسلمان ختم کو او وتوی د خیبر د یهودیانو لوی ګړ دی د خیبر چې څومره کجوري دي نو کال کې به نیمه کجوري د تاسو له درکو اخو بلا مدن دې لکه چې چاته وې چې د تورنګزو د مېریخ د غنمو نیمه ستاشوا ډېر شی دی د خیبر د کجورو نیمه بدله مونږ درکو دشمن شریک دی او مرګري شه د مکه د کافرو سره او په دې مسلمانانو حمله وکړي هغه وړه خدای خو چې د کجورو اوریدل چې نیم کجوري باغ د ټولو باغونو نیمه کجوري راځي خوري شه دی او دشمنم شریک دی په شریکه به وهو سیب د لسو زرو لخکر د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته روان شو دا ډیر شیو لس زره خل لري او ټول مصالح دي تورې دي ور سره نيزي ور سره دي اسونه ور سره دي لوی لخر دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې پتو لګیدل چې دومره لوی لخر را روان دي داغه د خپل مرګرو میټینګ راوغوښت مشورې کېدل حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه وته د الله رسوله زمون په علاقه فارس کې چې لوی دشمن په چامله کې نو مونږ یو دفاعي کار کوو د ځان د بچکولو یو چل کوو او غدای چې مونږ یو خندق کنو نو تاسو مهرباني وکړئ راځي چې یو خندق وکنو نو مونږ به خندق نه یو طرف ته یو کافر ببل طرف ته نو بچ بشوته د حضور پاک دا خبره خوښه شو او به بس په دې فیصله شو او مدینه شریفه کې یو غر د جبل سلع وتوي دا هغه غر شای منتخب کړه چې یو طرف ته بغری په غر خو کافر راحتی نشي او بل طرف ته به مون خندق وکنو نو مونږ به د غر او د خندق په مینس کیو نو دشمن به واپس ذلیل شي وزیبا درینم مل خندق ډیر لوی شی دی نبی علیہ السلام مبارک پخپل وتنخ او خول او کرخه وتواچولا ودلته شروع کې او لس غزه په لسو کسو تقسیم کو به شابه تکلشه او دا خندق بکنو چې ترسو دشمن نی را رسیدلی چې مون خندق کنيستلی دا خندق دوی پشپګ ورځې کې پورا کا اون خطیدل ټول شل ورځې څوک میاش یادې څوک سلیریش ورځې یادې علما خو خندق پشپګ ورځو کې پورا شوی دی او مجموعه چې دی کمزان د بچکولو نور سے حفاظت کو نو مجموعه په شل ورځې لګېدلې
خندق چې کله کنسته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وسره شریک دی او کار وسره کوي په خپل لګیا دی یو صحابي وی قسم په خدای ما د حضور پاک په خېټه مبارکه په خپل دوړه ولیدله چې په خېټه دوړه پرتا و او څنګه چې مونږ لګیو او مونږ خوري چتولې داسې به حضور پاک هم خوري چتولې او چې څنګه مونږ کاني چلول داسې به رسول الله مبارک هم کاني چلول پړې مینه لګیا دي او یو بل ته لګیا دي شیرونه وای نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مونږ هغه خلک یو چې مونږ د رسول الله مبارک سره په دې جهاد د کافرو په مقابله کې بیعت کړی دی تر څو چې مونږ باقی یو مونږ د پیغمبر سره یو خوشاله یې تر څو چې مونږ باقی یو مونږ د سره یو مونږ برده نه نرستو کېږو او چې دا کم بیعت مو سره کړی دی په دې بیعت به ولاړ یو او د دشمن او د کافر مقابله کې به تر اخر دمه پورې مونږ جنګېږو لولا الله مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا دا شیرونه وي لولا الله مهتدینا کدا خدای توفیق نه وي نو موږ به اسلام لنه راغلي دا الله په وجه راغلي ولا تصدقنا ولا صلينا نبا مصدقه زکاتونه ورکړو نبا منس کړو دا خدای الله توفیق او چې مونږه مسلمانان کړو او بیا مونږ له د پدړه کې دا واچول چې راشه منځونه هم کوا او صدقه او خیراتونه هم کوا دا خو الله چي کوم دا منس کو او مونږ روزي نيسو مونږ صدقه ورکو دا الله فضل دې مونږ پدړونو کې دا مینه پیدا کړی دا ولا تصدقنا کدا خدای توفیق نه وینه به مصدقه ورکړي وینه به منس کړي فانزلا سکینه علینا یا الله زموږ زړه مضبوط کې چې زړه مونږ خوېږي ګوره وثبت اقدام الخدایا کدی دشمن سره مخ په مخ شو نو خپېم کله کې چې تخپې مونږ خوېږي ان الاولى قد بغوا علينا دې خلکو موږ سره ظلم کړی دی زمون مقابله کې سرکشي کوي مونږه د وطن نه رويستو دل طرف پس بیا راځي اذا ارادوا فتنه ابینا د یو مقصد چې واپس خپل کفر او شرک تبوزي هغه کدی ځان د ظلم شین کی نو مونږ د دې انکاریو مونږ د خدای خپل دین را کړی دی غزور دین ختم هغه نه مونږ انکار کوو رسول الله مبارک پم دا شیرونه وي او صحابه هم سره دا شیرونه وي لګیا دي خندق کني او شیرونه وي علما د دین دا معلومه دا شیرونه تقریبا د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه هغه شاعر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په داسې موقع چې بنده کې جوش پیدا کړي نشیرونه ویل شي او خشیر خيو بدی نو بعض شیرونه نبی علیہ السلام خوښ کړی دي لکه حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه هغه د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې شیرونه وی یو موقع کې حضور پاک فرمایلی یو حدیث راضی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد چې جمعات کې بشیرونه نه وایي دا یو حدیث پکې راغلی نو حضرت حسان ابن ثابت یو ځل شیرونه وی نو عمر صاحب وته وی اوس اسانه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک په جمعات کې ته شیرونه وی دا ته پته نشته چې نبی علیہ السلام ته منع کړی دا حسان وته وی عمره وی راشه ابو هريره ودرېګا وی قسم دل در کوما چې ما په دې جمعات کې د حضور پاک په مخ کې شیرونه ویلي دی کنه دی ویلي او ما ته به منبر خاوده وی ته منبر کې دی او ما ته دعاګانې کړې دي اللهم ايده بروح القدس خدایا د دې حسان سره جبريل علیہ السلام مرګره کا او سره مرګره کا چې دا خشته شیرونه وای نو دا شیرونه حضور پاک په مخ کې حضرت حسان ابن ثابت ویلی دي او سی شیرونه به وي د رسول الله مبارک صفت وکاو او دا کافرانو بد به وي دا غي سپکه به وي یو ځل کافرانو د حضور پاک په شان کې ګستاخی کړي وا په شیرونو کې حسان ابن ثابت ورته وی د الله رسوله وی د دې قریشو جواب کو او داسې جواب به کوم چې خلیبه ولا باندې کا داسې جواب ولا ورکم په شیرونو کې رسول الله مبارک ورته وی وی کیف بنسبی وی زما نسب سره بسکه ته خو چې غي شرمه په شیرونو کې زما دشمنان دي نو تبا قریش یادې بنو هاشم بم یادې ځکه هغه په کې بعضی مرګري دي نو دا خو زما قوم دی او زما نسب دی نو تر قیامت پورې به زما قوم او نسب په بد یادېږي
ورته وی لأصلنک کما تصل الشعرة من الشعیر، وی تا او ستا نسب به داسې بچو ساتم لکه ویښته چې د وړو نه وباسې او دا ویښته څنګه پاک صفه وځي او ته تماچه کو چې درته برابر کړم. دا شعرونه حضور پاک په مخ کې حضرت حسان ویلي دي. او یو ځل حضرت عایشې صدیقې ته چا یو ګیله غوندې وکړه چې دا حسان ولې ته پرېږدې، هغه یو اوږده مسله ده. نو عایشې ورته وی دې ځکه پرېږدم چې ده به د پیغمبر علیه السلام په صفت کې شعرونه وي او د کافرانو بد به وي. زما د حضور پاک صفتونه یې کړي دي. نو شعر ویل څه منع نه دي. په جومات کې عایشه صدیقې یو قول دی، دا د هغې خبره ده. وی الشعر حسنه حسن وقبیحه قبیح، ښه شعر ښي او بد بدي. نو که ښه شعر څوک په جومات کې وایي د الله حمدي، د الله د قدرتونو بیاني، د حضور پاک صفتي پکې، نو دا عبادت دی، دا عبادت دی. دا جومات کې په ښه آواز ویلی شي. او که داسې شعرونه وي چې هغې کې د ښځو صفتونه لکه دا سندرغاړي چې اکثر وایي، یا د ښځو د اندامونو صفتونه، یا د هغې د جامو صفتونه یې پکې، یا د هغې د ویښتو، د هغې د سترګو د لاسو صفتونه یې پکې، ښکاره خبره چې دا خو ګناه ده. یا هغه نعتونه او شعرونه چې د سندرو په طرز وي، چې د دلته نعت وی اول تا بل ملګري سترګې روزي وایي چې هغه پلانکی ګانه خو یې راته رایاده کړه که خیر دې دلته نعت وایي. او چې کم خلک پوهېږي وایي هلکه وایي دا د پلانکی ډم ګانه ده او دا د پلانکی ډم ګانه ده. نو ښکاره خبره ده چې کم نعت تا ته سندره را یادوي او کم نعت تا ته د ډمې اواز را یادوي او کم نعت تاله د ډم د اواز خوند په دماغو کې پیدا کوي، دې ته به څوک جایزه وایي؟ دا خو با جومات کې څه کې بارم دا خبره ښه نه ده. نو شعرونه مطلقاً خو زمونږ بشیر جان دی، خشته او مدیدار نعتونه وایي، ښکلي شعرونه وایي، الله وله ښکلی اواز هم ورکړی دی، زمونږ د زړه سر دی، ښه مدیدار اعلی طریقې سره وایي او په ښه انداز یې هم وایي او په داسې انداز یې هم نه وایي چې د سندرو نمونې دي. بعضې خلک ښه نعت خراب کړي، زه ورته یم یاله که نیکبخته خشته نعت و ښکلې نظم او په ښه لهجه دې ونه وې، د سندرې طرز دې ترې جوړ کړه نو ښه دې ونه کړل. هغه نظم چې هغه د سندرې په طرز جوړي هغې له ته ښه طرز ورکه او ښه طرف ته یې راواړوه، مزیدار طرف ته یې واړوه او د پیغمبر مبارک صفت پکې وکړه او د الله حمد پکې ووایه. نو چې د الله حمد څوک په نظم کې وایي که په نثر کې د عبادت دی، دارنګې د حضور پاک صفت که څوک په نثر کې کوي او که څوک په نظم کې کوي نو د عبادت دی. بهر کیف حضور پاک دا شعر خپله شاعر نو، قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ما ينبغي له څنګه دی وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مونږ پیغمبر مبارک ته شعرونه نه دي ښولی او نه ولا دا مناسب دي چې هغه شعرونه وایي. شاعر نو دا پردي شعرونه کله کله مختصر غوندې ویلي دي، یا بعض علما دې ته رجز وایي، شعر ورته نه وایي، په هغې د طالبان پوهېږي. بهر کیف که یو انسان پردي شعر ووایي لکه زه تاسو ته کله یو کړی دوه ووایم نو اوس ما ته خو شاعر نه ویلې کېږي، ته خو شاعر نه یم. یا بعضې وخت غیر اختیاري که زما د خولې نه یو ټکي دوه وتل د شعر نو په هغې ما ته شاعر نه ویلې کېږي. نو دا شعرونه لګیا دي وایي او خندق کنستلی کېږي. حضور پاک ته یو صحابي راغی، الله رسوله په دې خندق په دې منځ کې یو چټان را پیدا شو، یو کلکه ځمکه ده، یو کلک کاڼی دی، دې سره څوک اوس که دا نه کنستلی کېږي نو بس دا خو د دشمن دپاره یو پل دی، په دې به راپورې وځي. دا به څه کوو؟ حضور پاک وفرمیل انا نازل انشاءالله، که د خدای خوښه چې زه در کوزېږم. راغی راکوز شو او چې راکوز شو که نه نو فاخذ المعوله، نو اګینتري لاس کې واغېشته، کودال اګینتري لاس کې واغېشته او چې لاس کې ګینتري واغېشته دا الله نوم یې واغېشت اوچته یې کړه. نو صحابي وایي وی قسم په خدای چې ما حضور پاک ته وکتل نو ډېر مېړه خفه شو. ولې؟ وی بطنه معصوب بحجر، وی په دې خېټه مبارکه د لوږې د درد د لاسه کاڼې تړلې، دومره وږي و نبي علیه السلام او یې څو ورځې په دې منځ کې تېرې شوي دي، مونږ سکه نه ده کړې. سکه څه ته وایي؟ بغیر د اوبو نه بل شی څکلی نه دی د خوراک. مونږ هم وږي او حضور پاک هم وږی دی او په دې خېټه مبارکه کاڼې تړلې. دا کاڼې وتړي، یو خو دا خېټه اوږي د لوږې دړ کوي، دړ سپکه شي دې کاڼې سره لږه درنه شي، او دویم دا کاڼې ګرمې خېټه ورسره کړکور شي، او دریم ادی کې دا سرمن چپړه شي چې بنده اوږي نو یو بل سره جنګېږي نو بیا دا پخه شي او سوځي.
نو میانس کې پکې کاڼې کېدي چې دا چیپړوالی ختم شي او دا سرمن یو بل سره نه جنګېږي چې دا پوخوالی پکې پیدا نه شي او هغه سوزش پکې را نه شي. ویلا کودال اوچت کا هغه ګیندري او بسم الله ووی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې لیکلی دي. حافظ ابن حجر په دې واقعه کې په جلد ثانی د کتاب المغازی کې هغه وی چې کانه کو کودالی اوچت کا او راوی غرداو او بسم الله وی نو یو رڼا تی اوچت شوا. چې دویم غزارې ورکو بسم الله وی نو دویم رڼا اوچت شوا او یو غزار سره 3 مېسه د کانی لکه د شګو په شانته وبېده او دویم غزار سره 2 مېسه لکه د شګو په شان لاندې وبېده او دریم غزار چې کو بیا رو برو بیا تیر رڼا اوچت شوا او هغه 3 مېسه کانی لکه د شګو لاندې وبېده. حضور پاک مبارک او فرمایل وی په یو رڼا راته خدای پاک یمن وخو په بل راته خدای شام وخو په بل راته الله فارس وخو. او حافظ ابن حجر لیکلی دی لوی محدث دی وی جبرئیل علیہ السلام راغی او ما ته اطلاع راکړه چې دا کم زین درته خدای په دې رڼا کې وخول ستا امت به الله دغه زینو ته رسوي او ماغه سي امت الله ورسو. یو خوا په پیغمبر علیہ السلام تکلیف ته اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم الله وی د هر طرف نه در باندې کافر حمله وکړه. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر واسترګي مکری بیری شوی خدای دا بس کیږي د خلاص زر لخر د خدای سبق مسلح من سره قصه نشتا او غیغه په دې نیت راغلی چې مسلمان ختمه وبلغت القلوب الحناجر رخلی لراغي سړی تنگ شنو دا دله د خلی لراشي زړه خلی نه راځي خدای او محاوره ده لونه تنگ شو الکوی دا لمه د خلی لراغي خلی نه راځي دا یو محاوره عربی ده لونه تنگ شو خلی لراغي او وزلزلوا زلزالا شديدا صحابه باندې لوی hebat راغی او جړه قیدل دا تکلیف نو یو خو دا تکلیف ته بل خو وتعالى خی فکر مکه وختمول دي نشي په دې درو گزارونه ورته وقولا فکر مکوا ختمول دي نشي فکر مکوا صحابه نه ختميږي فکر مکوا امت نه ختميږي دا خلاصه کې مدینه امت بد یمن او فارس او شام ته رسیږي ان شاء الله العزیز دا وتعالى خی دا تکلیفات خو پکې راځي بیره تکلیف نه کار نه کیږي تا که غنم ول پټي وانه لاو او تا یو نه کړه او تاسو سکور باندې گزارو نه نو تعالی راحت نه راځي غنم دل کوړه نه راځي غنم بدل کور ته راځي خو مهنت پکې کتا دکانداری ونکړه او سار نه ماخام پورې تل لاس کې ونني ولا او تول دی ونکړه او بازار نه سبزی راونه او خرڅ دی نکړه او بازار نه روجي سودا راوړه او خرڅ دی نکړه نو ته ګټه نشي کوله تکلیف پته ره نو تکلیف نه پس براحت راځي د دنیا نظام دغه څه دی بیره تکلیف دم الله راحت را وستې شي او ته بلک تکلیف پیش کې اختیار الله به سره مدد کوي نو بیا داغه نه پس براحت خامخا راځي او د سخت سره خورات ای کنه موږ پښتانه وای او قران وای ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا دا طالبان په پیږي دا عسر نه یو مراد دی دا یسر نه دو مراد دا طالبان د خیری باندې پیږي انا کرا او معرفه معاد کې دو باندې نو څه د یو تکلیف سره خدای دوراتي ور کوي د یو تکلیف سره خدای ډبل اسانتیا او راحت ور کوي نو یو خوا تکلیف دی بل خوا تخریج درناګانې دی ګوره کم زیادی ولید وزرګونو میله لري علاقه وتعالى خیدا موجوده ده حضور پاک او جبرئیل ورته راځي یو امت به دغه ځای ته رسیږي او دا یو موجوده ده چې کانې وای په دریو گزارو باندې هغه غټ چټان چې صحابو په لستړي کاغه لکه د شګو په شان ته دا یو موجوده ښکارا شو سیبا دونه خندق کته چې لاندې پکې لوندواله راوته تری پکې راوته او خپلند او اوګد دی بس اوس خودي محفوظ شو چې دشمن خو به راتلی نشي یو غم نه اخلاص شو چې د اسونه او خان خو نشي راتلی نشي اسو او خو په کلاو میدان باندې دي اخو په پول دي پول شته دي نه او لوی خندق دی اغه نه خو بچ شو دا یو غم نه اخلاص پیاده فوج حمله نشي کوله ولې چې حمله کوي په کما په خندق را پوری دي ټوپ دیوالی نشي او که راځي نو کوزيږي با نو چې کوس چې راخیږي بسنګا پوړې خوشته دي نه او زمون خلاص مشل نه دي کنه چې دی کوزيږي او راځي ها نو دی به تور خامخه غاړه تا چي دینده به کوزي نه زبه کوزي نو کوزيږي با نو موږ به بل اثر پکانیو پغه شو به ولو بل اثر به پتور وو نو دومره سانتیا الله پیدا کړ مسلمان ته چې د حد نه وتی صرف دومره دا چې مسلمان بلک بیداری
چا سند وی غافل نشي او که غافل شو دی په دې خندق را پورې نه وځي چې دی بیداری کې هغه پورې وته ته پرې نه بدونه د مسلمانانو بیدارتیا ده نور دا یو لزر لخکر د کافر راوسه. حضرت جابر وای یو بل معجزه پکې درته ویم چې د حضور پاک دی رنگ مبارک ته د شکل ته مې وکتل ډېر پریشان شوم کانه ته خدا ما ته اجازه او الله رسول اجازه راکا کوړه د اعلان شه چې کوړه لاړم نو خدای ته مې خدای صدا سرشتہ ولی جابرہ رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا یا او خمسا شدیدان حضور پاک باندې میں لوگولی دا خوڑیر تیز لوگا دا ما فی ذالک صبرون یا خدای زخو نشم ٹنگے دے لکه دا چارور یا بچے یا خدا چوگی و دا لوگی درد لاسا جاڑی چرتا ٹنگے دیش یا پلار اخو دا صحابہ پلارو پا منزل دا پلار خدای نشم ٹنگے دے لیروگی دے سشتا دا سرا خدای مې نور خو نشته جابره خو یو ساعه وربشي دي 3.5 کیلو او دغه وړه غوندې بوهیمم ورته وایي په عربی کې دغه وړه غوندې چیلنګړی ده چیلی بچی ده پورم نه دغه د نور څه نشته هله خدای شابه دا میچن باندې دا وربشي وړکه او زه دا چیلی لالم چیلی نه وه څه ورته تاسو وایې دا چیلی بچی ورغومې ورته وایې که څه هله ما وی هغه لاله کړه ښځې مې وړو کړه هغې نه مې سرمنو وستا کټوی کې مې واچول اور مې ورپسې بل او ښځې مې هغه وړه هغه ګل ګوره په کور کې خدمت کول ښځې سره دا سنت دي ښه دا بده خبره نه ده زمونږ کوم سړی چې په کور کې لږ غوندې خدمت کوي خلک ورته په سپک نظر ګوري دا سنت دی حضور پاک دا کړی بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مهنت اهله کور کې بی بی سره خدمت کاو او چې بانګ به وي فورن په منځله بیا تا نو کور کې که بی بی سره لاس کې او خدمت وسره کې لغوندې نو دا سنت دی سنت په نیت کې او چې خدای په دله اجر او ثواب درکړي نو ما هغه کټوی په خکړه غوښه مې واچوله او ښځې مې وړه هغه ګل او روتم نو چې راتلم ښځې مې راته وې چې ای جابره ورې اومې نه شرمې نبی علیہ السلام ته پټ ووایا چې ځان سره یو 2-3 کسه راولي شیک ورې لږ دی او حضور پاک مزاج خدا دی چې خو سخیو کنه اسې نه وته دی ووایي چې مونږ ډوډۍ کړې ده او ټول خندق والا رانه ولي ما وی ښه چې رالم نو پیغمبر علیه السلام ته مې پټ وې ساررته په دا وخت کې مې ورته ووایي الله رسوله لکه شان ډوډۍ مې برابر کړې نو ته یو 2-3 کسان ځان سره کوه راځئ وی جابره څومره شی دی ما ورته وی صاحب دقسې یو 3.5 کیلو یو ساعه وربشي دي کیلو هغه زمانه کې نو 3.5 کیلو ته جوړېږي او یو وړه غوندې چیلنګړی بچی مې دا میلاله کړې ده نو ګورې ډېر کسان نه ښه یو 100 کسان مسکی شو وی کثیرون طیبون دا خو ډېر شی دی او اعلی شی دی د پردي خوراک په بد نه وی صفت پکې ښه او د پردي خوراک ته به لږ هم نه وی ډېر به ورته وی وی ما ته وی ښځه ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پورې کوي د درځم مونږ خلک ولې د پردي خوراک بد وایو چې واده له مونږ لاړ شو هغې غریب مې حلاله کړي یا هغوی یې لال کړي پکې لس منه روجې مچولې او مونږ ښه په بر به ټوخرو چې بار روځو چې ټوخ کوي ایت ته د خدای بیخ وباسه چې نه شوه پخولی چا ورته وې ایت د خدای غر کډلې پکې چولې ایو وی ما ته خو غوښه نه وه پنډی پکې پرته ما ته خو تشه سرمن پرتا او دا کنزل هغه څوک کوي چې ښه پې ځان د مری ځای ته رسولي هلکه چې دی نه وه خوښه او ډل پکې و نو څه دی خوړه خو راپاسېدلې به وې که ښه دی وخوړه داندې د سپېمو اوس کنزل کې موږ هم داسې ښیو خفه کېږې ما موږ هم داسې ښیو که چاته دی وي چې دا جومات جوړېږي یو 1,000 روپۍ راکه نه درکوي که چاته دی وي چې د مدرسه کې طالبانو سره د 2,000 روپیو امداد وکړه قسم دې کې وکړي او که دا دې ورته ووایې لکه واده دی او خیرات وکړه مخکې د واده نه او دا خوا کې د ګاونډیان کونډه یتیمانان دي دې له ورکه نه یې ورکوي دا ډوډۍ چې موږ د ودونو کوو صرف د خپل نوم دپاره یې کوو داسې دا لکه که نه ده خدای له نه کوو خدای له خیرات کې جومات ولې نه جوړېږي پوره هغې پورې برې ثواب کېږي چې تر څو په جومات کې دا خرڅه لګېدلې مدرسې سره ولې امداد نه کې چې څومره عالمان جوړېږي تر قیامته پورې چې ټولو کې ستایسه شي
اخوا کې یتیم غریب سره ول امداد نه کې اکونډه مسکین سره ول نه کې دا جی خیرات کوم خیرات نه کې ځان خیر پردې دې پرون خړلې دا اوس په خامخا خوري چې په ونه خوري چې قبر لدیم لاړ نشي الکه ټیک ویم که غلطه ویم وای دا زمون ټول خیراتونه دا دل بدل دي دا د خدای لپاره نه دي د ډېرو خلکو ته ویم لکه بابا دې مړ دي غریبانان یې قرضدار یې مکه وای خیرات مکه وا یقین په خدای او قداس را ته خلکو یې یاره مولوی صاحب سبا به دا خلک سوي زبر سره وبو ته لوټ وای بچی دې پلار پسې اړو دوی سو ونه کړل ګوره د خلکو د مخه شو خلکو نه یریږي نو کې ثواب دې کم خوالا ځان لدی 3 لک روپۍ ولګولې کدا دې پسې دې لګولې خدای به جنت فردوس تر کړو هم دغه څه کنزل ورپسې بیا کوي څوک روجي دوبچنه اسوک بټیاری غریب ګناګار کی بټیاری له خو چې تاسو شیر او هغه دې لپاره کوي او څوک خدمت والا ګناګار کی او څوک وایي چې ساروی چې مردار لوسته دا خبر بنه کې دا په شریعت کې منع دي حضور پاک مبارک صفت سو الله ادا مونږ کې پیدا کی اسو چې کله به شیخ وخو ابه خوړو او که یو شی به نو خو نه به خوړو دا یزم زواقا د سکه د شی د حلال د حرام بد به وي د حلال خوراک بچ ته حضور پاک نه دی ویل ان حبه وکله یو شی به خو به خوړو و الا ترکه نه به خوړو او بد به نه وي امنګ بد وایو او لګ به موتنه پر دې خوراک ته خو صفت ولا وکا الحمدلله کړي راخ ډوړې پخ کړي وای ډېر مزیدار شکر د ډوړې ادا کا نو خدای به ټول عمر ډوړې درکې او که شکر دې ادا نه کس پیرش وي نو خدای به باندې حضور پاک وی کثیر ډېر شه او طیب علی شه او عزت درلم او کټوې نام مکوزوا او تنور کې لا پیړې مفوره کا جابر صاحب چې څنګه راغی وی دا وړه مې وته کې خاوده وی خپل لاړې مبارکې پکې ټوکړلې او په کټوې کې خپل مبارکې لاړې واچولې قسم دې صحابه هغه خلق دي چې هغه خوراکونه خورلې دي چې کوم کې د حضور پاک لاړې شامل دي وی ځان له مرګري راو غواړه چې ډوډۍ سره پخې کې ډوډۍ پخېدلې حضور پاک په خپل چوره کولې او په سمسه نه په کاسه به خورو غوخه راغشته د پاسه به پیچوله ټول صحابه ماړ شو یو روایت کې زر کسر راځي بلکې 3000 راځي جابر سونا وی زرو بلکې 3000 کسان په ماړ شو وی ټول په ماړ شو وی قسم په خدای لو کانوا 100,000 لکفاهم وی که یو لک هم په ماړېدل ولی ان عجیننا لا تخبز كما هو وی چې مونږ له دمون اوړه څخه په خیدل چې پړومبه وکړي څنګه په خیدل پټیم کم شي وینم او زمون کټوي هغه څه جوشیدل چې پړومبي وکړي څنګه جوشیدل نو له غوخم کم نشوا او چې ته د قحط زمانہ ده خلک وګړي گاونډیانو لم ورکه دا بل موجود راغي حضور پاک جنگ شروع دي مضبوط جنگ څنګه دی یو طرف نم کانی ولي بل طرف نم یو خوانم غشي بل خوانم غشي یو کافر عمرو ابن عبدود دیو په خندق کې تنگ غوندې ځای صحیح کا باغی ځان را پورې باس او چې دی غاړه را پورې وته نو आवाज یې ورکا وی هل من مبارزین وشته چې ما سره سوق مقابله وکي هذا مکی د قریش لوی حرامي او بدمعش حضرت علی رضی الله عنه ورمنډ کړي وی زرالم ایت سوکه وی علی مړه ته خورا کوټه ما شومي اخواشه ته یو غټ پهلوان را لراولا تو پټی نه را کوټه غټ سړی راولا حضرت علی وته غه کینا ما ته نشټینګې دي نو غټ ته به سټینګ شي اوس به برابر کم پیغورې ورکا چې پیغورې ورکا هغه د اسنه ټوپ کړي او چې را ټوپ کړي نو علي سره په پردو نو شو علي صاحب باندې غزار وکړه حضرت علي صاحب ته پډال ځان بچ کې خسرې لګ زخمی شو حضور پاک وته اسد الله وای د خدای زمری نو د خدای د زمری د دنیا د زمری غزار ته څوک نه ټینګې دي نو د خدای د زمری غزار ته به څوک ټینګ شي د حضور پاک د خلی مبارک نه خبر اوخی چې هغه د خطا دي ابرسال یو تاسې ورکه دوزخ ته ورسو مردار یو بل کافرو هغه اسراز غلو پر خندق را پورې وته چې غرس شو اسیلان دې پرې وته اسی مردار شو ردم سټ مات شو پکې پرې وته حضور پاک دو صحابه لګلې یو حضرت زبیر رضی الله عنه په سوق بپاسی کې د کافرو خبر را لرو چې دوی څه مسله ده حضرت زبیر وی انا
بیا आवाज وکړه وی څوک بلار شي چې مال خبر راوړي زبیر بیا وی انا فانتدب الزبیر پاسه فورا جواب ورکړ صاحب زو دریم ځلې بیا आवाज وکړه بیا زبیر پاسه حضرت زبیر رضی الله عنه د ترور زوی د بیبي صفیه حضور پاک وی ان لكل نبی حواری د هر پیغمبر یو خاص امدادګری وی او زما خاص دوست او خاص مددگار زبیر دی او د دوه صحابهونه حضور پاک خپل مور او پلار قربان کړی او دا دی حضور پاک دته ویلي دي زما مور پلار تا نه قربان او یو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته ویلي یو دی لار چکرې ولګو راغی او د پیغمبر او حضور پاک دی نه لېږه پر اشتیا خبره چی ځکه چې دی خو د مکیو نو مکی والا پیجنده نو ګورېږه چې داسې سړی لاړ شي چې هغه خو نه پیژني خو دې به لومبي پاسې نور خلک به ته به نمبر ورنه کو بیا نبی علیہ السلام ورته دعا کوي لاړ چې دا الله به دې پټ کړي لاړ په هغه خیمو کې دنې چکرې والې د هغې خبرې واورېدې د هغې حالات یې وکتل واپس راغی محفوظ نبی علیہ السلام ته راورسېد دا ظالمان چې رالل 7000 کسان د احد سره پرېوتل 3000 خندق له راغله او هغه حویی ابن اخطب چې چا ورته ویلو چې زه د بنو قریظه یهودیان هم دله راپاسوم هغه ته ابو سفیان دی وخت کې د کافرو مشر دی وروسته خدای مسلمان کړی ابو سفیان ورته وی حویی ورشه ملګري دي روباسه که نه د وی ښه لاړ بنو قریظه او یهودیانو پسې د هغې مشر کعب ابن اسد هغه ته ودرېد وی کعب ابن اسد اله شا به روزه وی کم خوا لاول خو ورته ورډبه هغه ورته ور نه لرکاو ته ورته بیا ورډبه هغه وی لرې شه خدای دې بې خو باسه خو بیا به دې راله څه شرم راوړي که نه موږ به غرق کې بیا یې ورته ور نه لرکاو هغه ورته بیا سره ورډبه ور یې ورته نه لرکاو اخره کې چې ور یې لرې کوې څه وی وی داسې کار دی چې 10,000 لښکر مې راوستی دی او نن به مسلمان ختمه و یا وی مهرباني وکړه ما د پیغمبر علیه السلام سره لوز کړی عهد مې کړی چې زه به نه ستا دشمن سره ودرېږم نه به ته زما دشمن سره ودرېږې نه به جنګ کوو مهرباني وکړه سپېره مانه ځه وی ته نه پوهېږې که دومره لښکر مې راوستلی چې نن به اړ لري چې دا مسلمان ختم شي وته ما معاف کما ورسره لوز کړی دی او د سره پیغمبر سره معاهده کړی دی بنو قریظه سره لوز مې کړ خیر ورته لګیاو نو را مجبور یې کړ وی ښه ده چې مې نه پرېږدې نو ډېره ښه ده نو دا بنو قریظه هم راووتل دا یهودیان حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې بنو قریظه خو وعده ماته کړه او راووتل نو 3 صحابه یې ورپسې ولېږل حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه او حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وی تاسو لاړ شئ بنو قریظه او ته ووایئ چې ګورې زموږ ستاسو خو وعده ده تاسو ولې د کافرو ملګرتیا کوئ ځکه نبي علیه السلام پریشانه شو چې هغوی د دننه نه شي او دا د بار نه مصیبت جوړ نه شي چې دی ورغلل هغه کعب ابن اسد یهودي راوویسته خیر په خیر وشو څنګه راغلی یې مونږ راغلي یو تاسو خو د پیغمبر علیه السلام سره معاهده شوې ده لوز شوې دی نو ولې د هغه په دشمنۍ کې راوځې هغه ورته چورلټ منکر شو یهودي وی د څه لوز مونږ خو څه لوز نه دی کړی معاهده نه ده کړې نایس معاهده نه ده کړې هغه زمونږ دشمن دی او دشمن سره به ورته دشمن ودرېږي نه اوهو چې دی راغلل نبي علیه السلام ته ویل صاحبه خو سره ودرېده هغې خو د لوز نه انکار کوي ډېر پریشانه دی حضور پاک سعد ابن معاذ صحابه ټول ناست یې روي او چل نه کوو یو ډله نه لیږو یو وفد دی غطفانیانو بدماشانو له چې دا که میدان سره قبایلي رستی دي هغې سره به جوړه وکړو چې موږ د مدینې په کجورو کې بدله 1/3% درکوو درېیمه او تاسو ته ځئ د مکې د دې مشرکانو نو که دا هم چې جدا کړو دا نور کافران به ویرېږي او ځي به حضور پاک په دیو چې اوس خو موږ ټیک ته محفوظ یو خو شپه ورځ زما ملګري ویښ دي ولې هغوی باندې پورېوتو ته نه پرېږدي دا زما ملګري به ستړي شي اوده به شي اوږې به شي هسې ډوډۍ خوراک نشته په مصیبت به ونړو که دا ټول را پورې وتل لږ ځای کې دوی ځان ته چې د پول جوړ کړو را پورې وتل خو غم به جوړ
وی داسې وکړې دا بدماشان چې د لارو نه ملګري کړي دي دوی له به د مدینې په کجورو کې 3 میسه ورکو سره جوړه وکړو چې دوی تیزي دا نور به سپی وخوېږي وځي به سعد ابن معاذ رضی الله عنه فاسد وی دا الله رسول ستا حکم مونږ ته به سر وچېشه که ته پکې زمونږ دا بچي م ورکې مونږ ورکو خو لیکن دا فیصله د خدای له طرف نه ده او که ته د خپلې تجربې په بنیاد وی نه د خدای له طرف نه ده هسې زما یو سوچ دی وی دا الله رسوله وی مونږ مخکې جاهلانو د بوتان عبادت هم کاو او زمونږ په کجورو کې زمونږ نه چا یو دانه نه دوړې اوس خو زمونږ په خدای ایمان دی او په حق یو پتام ایمان دی اسلام هم قبول کړی دی او دا کافران به مونږ نه کجوره اوسي قسم په خدای کې یو دانه مولا ورکم او الله به انشاءالله زمونږ مدد کوي نبی علیہ السلام وی ما خو ستاسو دپاره وی بس زمونږ باندې مه یارېږه د الله رسول مونږ کلک حضرت عبداللہ ابن حذافہ حضرت حذیفہ ابن الیمان دا نبی علیہ السلام ورولېږه دې کې لږه لږه آواز شروع شوه لږه لږه آواز شروع شو زول او طوفان شروع شو وی ته لاړ شه او ته ورشه د کافرو حالات وګوره چې څه پوزیشن دی جنګ کې خو به جاسوس دیږي د الله رسول ما خو ټول پیژني وی انشاءالله تا به خدای محفوظ ساتي تا به اینم نه ځه پرده پې حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ چې کله ورغی وی ګرځم په دې خیمو کې والله کې ازمایلی مانی نه په کې ګرځم یا ابو سفیان وی مخې لراغي تور را سره و چې راشه غیر دې خو پکې وا د دې مشر دی خو بیا د حضور پاک خبر را یاد شو چې ګوره پچا به گزار نه کې وی چې لال ربی اسلام راغی وی سیف په خو دې لیدي ښا وی سو کوئی چې زو سو کوئی نه زو سو کوئی یاره اسم ته جوړه نشوا شل پنځه شو دم تیرې کړې او سو کوئی نه لګي ساریګو او زبردست باد او طوفان غلې په طوفان پر روان دي او خیمه ولا اوس پړ دي او یې سبب بس تختی نبی علیہ السلام مبارک خوشاله شي او الله قرآن کې آیت نازل کړي یا ایه الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم د خدای نعمت ځان تر آیات کې دا هغه نعمت شکر ادا کې اذکروا یومنا علماء ادا کوي علیکم چې پتا سو دے اس جاءو هغه وخت کې چې تاسو باندې کافران راغلل او داسې کافران د پسې را نه لل لښکرې در پسې راغلې فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها نو خدای په باد راوست او داسې لښکرې خدای په راوستې چې تاسو نه لیدلې فرشتې خدای راوستې والله بما تعملون بصیر دا سوچ مکوي چې موږ سکوږي زموږ څوک خدای اینې نه تاسو مالی دلې زما په نظر کې خو دنیا کې خو آزمایش خامخا راځي مړی بم دنه کېږي درې کافران پکې مردار شوي او سرور پکې صحابه کرام شهیدان شوي دا به کېږي داسې په یو موقع خو دومره سخت جنګ وشي یو ورځ باندې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او حضور پاک ته الله رسوله وی خدای دې کافرانو قبرونه او کورونه د اور نه ډکی وی ما زیګر مون مې نه دې کړي دغه دینور پریوزي حضور پاک په عمر والله ان صلیتها قسم دې چې ما نه دې کړي بیا خپل ته ګوسو دا ولې د ما زیګر منځو کو بیا د ما خامو کو او یو ورځ خو دومره سخت وا چې سلور منځونه د رسول الله مبارک نه رسو شو درې یو د ماسپخین ما زیګر ما خام دا ټول د ماسپخین مون سره د ماسپخین په وخت کې قضا دا سختی به مسلمان رااله او داسې طوفان راغی چې ساروی ولو تختول خیمه ته لري کړی وی تختولې او کافر داسې وزغلول چې نه راغو چې یو بل نه تختیدل او د یو بل نه مخکې کېدل دا د الله مدد چې کله د الله ته ځان اوس پارن او الله به مدد کوي او چې کله در باندې پریشانی او تکلیف راځي الله ته رجوع کوه پریشانی ګوره په لاس او په زور نشي ختمول پریشانی په پیسې نشي ختمول پریشانی په ټوپک او په کوتک نشي ختمول دا یو ذهني ټینشن دا د شپې په تهجد ختميږي دا د شپې الله ته په جړه ختميږي دا الله ته په توبو ختميږي ولی انسان نه چې د باجی و غلطي وشي نو خدای پاک یې راونیسي رانیسي نه بوله زور ولا زور به وي د تهجد او جړه کې کمال د شپې پاسېدو کې کمال
په استغفار او په توبه کې کمال دی. استغفار وایا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. قرآن وی قرآن وما ګور قرآن کې دویمه خبره نشته وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے زما محبوبه تر سوچ ته په دې دنیا کې دوی سره موجود دوی له عذاب نه ورکو. مړي کېدل خو عذاب نه دی، عذاب به نه ورکو. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. او چې دوی تر کومه پورې معنا بخنه غواړي او استغفر الله وینو عذاب به نه ورکوم. قرآن وایي نو که عذاب نه یریږي لکه که نه یریږي وای یریږي که نه یریږي نو استغفار وای بس. نبی علیہ السلام فرمایي وی که زه موجود یم نو د خدای د غضب 2 دروازې دي، که زه نه یم نو یو دروازه به لاړه شي خو بله دروازه درته شته ګورې چې هغه استغفار. دا ډېر زیات وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. د جمعات د استاد نه یادول شي استغفار، د عالم نه زیاتول شي او دونه ګران نه دی، دا ډیر وایي. حضور پاک به فرمایل وی زما قسم دی انی لا استغفر الله فی اليوم 100 مره، وی زه روزانه 100 کرته استغفار وایم. چې حضور پاک 100 کرته استغفار وای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. د خدای استغفار وای نو خدای به دې وبخي. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران نکیږي باران مم خدای ووري. ويمددکم باموال، مال بم درکي. وبنین، زامن. د علماء چې د چا زامن نکیږي استغفار ډېر وای به دم شو. ويجعل لكم جنات، باغونه بم درکي. ويجعل لكم انهارا، نهرونه بم درکي. ما لكم لا ترجون لله وقارا. د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ دا اشاره دیتا دی چې عزت هم خدای درکړي. او وعده الله نه بخنه غواړه او الله ته رجوع کوه او الله ته جاړه، ګناه مه کوه، ګناه نه توبه وباسه او د شپې پاسه خدای ته وجاړه او استغفار وایه. په دې به الله خپلې مهربانۍ راولي. قسم د الله په ذات کړه الله نه مهربانه بل څوک شته. الله ډېر مهربانه ذات دی او دا بندې دونه خوښ دی دومره چې د حد نه وته. حدیث کې ناراضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے حضور پاک الله ارحم بعباده من الام بولدها. وی مور په خپلو بچو دونه مهربان نه ده لکه الله چې په خپلو بندګانو څونه مهربانه دی. دونه الله مهربانه. خو موږ بد قسمته یو، موږ ټول اوس خپل لاسونه په دنیا کې ډوب کړي او خدای ته رجوع نه کوو. مونږ کوو خو زمونږ څه مونږ دی منډه ده او زر را منډل چې ګاک رانه لاړ نه شي. منډه ده او زر را منډه ده چې دا ګوټ کې دا چې کما باړی چې دا زر سر ته ورسو. منډه ده او را منډه ده ورګه میلمانه دي چې میلمانه رانه لاړ نه شي. هله ښکلي مونځ وکړه کنه مزېدار لږ خشته مونځ وکړه چې الله پې خوشحاله شي او استغفار باندې خوله نه ستړې کېږي. او که هغه عربي نه زده کوې وی الله ما وبخه یا الله ما وبخه یا الله ما وبخه. په پښتو کې ما خدای په پښتو پیږي الله نه بخنه غواړه نه الله به دې مدد کوي. قرآن کې وی الله به دې مدد کوي. زمانونو دا مې دې پورې وې چې دا یو لوی د کافرو لښکر راغی او حضور پاک ته خدای داسې بچ که داسې چې دا کاغه په یو ځای باندې د اوسپنو باران کېږي او انسان ته خدای پاک بچ کړي سره د مرګ. او زنانه هلته یهودیان چې کله راخواره شو یهودیان نو نیغ په ښځو ورغلل. ښځې پیغمبر علیه السلام په یو قلعه کې بندې کړې وې او څه خیمې ته کړې وې. او دا مشهور د پیغمبر علیه السلام چې کوم ناتخوان و حضرت حسان ابن ثابت دا بوډه دی ورسره یو یهودي راغی او د مسلمانانو د زنانو په دې خیمو باندې دغه د زبیر مور د حضور پاک ترور بی بی صفیه هغې وی چې داسې جنجال دی دا خو که دی راغی او ورته پته ولګېده چې زنانو سره سړي نشته نو په دې ماشومانو ښځو دوی را نه شي حیا هم لاړه نه شي. هغې در د خیمې نه یو باڼس راخ کړ او په هغه یهودي ور منډه کړه په دا خېټې په باڼس ووه. پوره ښځه ده دومره تکړه ده. یهودي لاندې راوغورځو مړی یهودي سره زغرم ده او توره مو سره ده.
حضرت حسان بن ثابت حسان ورشه شابه يهودي وا وې زه خو بوډا سړی یم د چېرته دا کار کولی بوډا نو چې دې په خپله ور منډه کړې دا یهودي په دا خېټه وواو او دا نیزې ته د خېټې نه ول بل طرف ته وویستله نو بیا حسان ته ورشه که نه دا توره او دا سامان ته وباسه او دې بار ور وغورځوه چې یهودیانو ته پته ولګي چې سړی مړ شو چې نور ویریږي حسان صاحب زه کمزور یم دا کار نشم کولی بوډا یم بیا په خپله ورله او لاسونه یې ورسره نه ټچ کول په هغه توره او څیزونه یې ته وویسته او بیا د صادرونو نه ونیوه او د خیمو نه پورې غاړه یې ور وغورځوه یهودیانو چې وکتل نورو ته موږ درته نه وایي چې سړي ورسره شته سړي ورسره دي که نه دا یې زموږ پهلوان سره د وسدې له مردار کړه هغې ویرېده جنگ ختم شو او نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی بچ بچاو او چې څنګه راغی حضرت جبرئیل علیہ السلام را ورسید حضور پاک علم بل جامع بدل کړي او جبرئیل علیہ السلام ورته وی تا خو سامان جنگ کې خود ما خو نه دی ښی جبرئیل مقصد دې څه دی وی دغه یهودیان بنو قریظه چې دا کم بدهدي کدي لوزه الى ان وی يهود له تیش ټول بس بیا لاړ هغه واقع به چې بل وخت ان شاء الله درته وي او بنیاد د خبره سره چې الله ته دې رجوع کړه الله نه دې بخنه غوښته او الله ته دې معافي غوښته نو الله به داسې لښکرو سره ستا امداد وکړي چې تا ته په سترګو هم نه ښکاري الله به دې خو یاره وخت ورکوي ګورې ښه تنګېږي به نه ظالم له خدای وخت ورکوي حدیث پاک کې راځي ان الله پاک لیملی الی الظالم ظالم له مهلت ورکوي خو چې کله رونیسي بیا پرېږدي نه راوینیسي بیا پرېږدي نه نو ظلم به نه کوو او که در باندې ظلم کېږي استغفار وایا لا حول ولا قوة الا بالله وایا استغفار وایا نو رب العالمین به ان شاء الله العزیز مدد کوي دا په دې واقع غزوه خندق ورته وایي واقع د غزوه خندق یا غزوه احزاب دې کې موږ له دا سبق دی دعا وکړئ الله په موږ باندې رحم وکړي الله د پریشانو آفتونو نه مو ساتي الله زموږ صحابه کرام او نبی علیہ السلام چې د دین او د اسلام دپاره کوم خدمت کړی دی کوم برکات الله هغه برکات موږ ته ورسولي او هغوی له په الله ډېر ډېر اجرونه ورکړي خدایا موږ په دین کې پوره